د تنگي هډ شیخ سردار کلی بختروان ول د اختر سید د پریس کانفرنس کولو په مخال ویلي دي چې زموږ مخالفین شازول وغیرہ په مونږ الزام لګول دي چې تاسو زموږ په فصل زهريلا سپری کړی دا او بوټي خم وخلی دي او په ګنډيري چوکۍ کې د راپورټ کولو نه پس 13 شپه د تنگي پولیس زموږ په کور باندې چاپه وخلی دا او زموږ د کور د زنانو بیزتی او د کور سامان ته زیان رسولو سره سره هغه بیګناه تنان یې خم اوچت کړي او وخلی دي په چا چې راپورټ خم نو کړی شوی او په دې تنازع کې زموږ په عدالت کې کیس خم چلیږي خو ولې د هغې باوجود هم پولیس په مونږ چاپی وهي او بیجا تنګول کوي په دغه موقع د بختروان گاونډي وویل چې زموږ روړیان په دې تنازع کې بیګناه پولیس نیولې او وخلی دي منګ چې پرون تنګي ته ورلو نو ایسچو صاحب او تانادار دوانو لکه منګ ورته کارونه مالونه کولو کسان مسان هم راوستي وو د ډي سي پي صاحب هم ورته کارونه کول اخره کې نمبر بند کو او منګ ته هغې نه مخکې داسې ویلي چې لکه منګ خو به رسه کسان پرېږدو خو چې ماله به کسان ذمهوارۍ کې راکوي که نه لکه چې په منګ باندې الټه کیس ونه کي لکه هغوی ته الریډي پته لګېده چې موږ ناجیزه کار کړی دی کسان خو غلط راوچت کړي دي خو د هغې لکه موږ ته ویل چې لکه موږ باندې الټه کیس ونه کوي نو پلار مې ورته ویل چې لکه زه د باندې کیس میس نه کوم بس لکه موږ به یو داسې ووایو چې دا به هیر کړو دا تکلیف به موږ هیر کړو یې تنګي پورې راتلل بس موږ څه کسان راپرېږدي هغوی د خپلې یرې دپاره پې دا د پیښې جوړلي دي چې لکه سار له موږ ته لکه څه مسله نه ایسچو صاحب او د تانهدار دواړو د بختروان زنانو په خپلو خبرو کې ویل چې زموږ سره به انتها ظلم وشو زموږ د کور زنانه او نارینو بې عزتي او د کور دیوال یې خم ونړو مخکینی خو م راباندې راله که نه دغه نه بې تپوس راباندې ماخوستن راننوتله چې ښځې هلته پرتې وي هغه کیس هم چلیږي او بېګا بیا راللو او ور یې پلت واخه ماته ویل ور بېته که دې وړو زنځیر کړی موږ خو یې نه زنځیر کوو او زه ناست یم ساګ مې ته بیتا چې رالم الله څه تالوار جوړ کړم لږ صبر وکړئ که نه ویل دا ور بیته که دا ور بیته که 3 پیرې ته څلور پیرې ته بیته کوم یې که نه بس په ور یې راباندې کړ په دروازه باندې بس هغې ایسته په لتو باندې وویل او په دغو باندې را برسېره یې کړم داسې ګیټ باندې ګیټ یې وواخم بس برسېره یې کړم چې راننوتل نو بس په کور کې خواره شو 40 کسان به وو 10 به وو بس خواره شو په کور کې وایي تاسو پردو پټو کې مسالې اچوئ او دغه د پردي پټي دغه کوئ او ونې واخئ او تاسو راځئ دلته دغه کوئ څه شو سړي څه شو سړو پسې ګرځو نه ما چې سړي خو نشته موږ دغه زنانه یې هلته دوه دي دال دوه دي موږ بیا په دې چې هلته لاړ هلته هغې پسې دغه شو دلته لا بل دلته دې پسې ونښتل نو هغه ګواښونه یې په موږ پسې کول ما ته خو لا په سر کې ګوتې راواچولې بیا د هلکان رغه شو کور کې د دغه پورې پخه ډوډۍ م پکې ورکه شوې ده هغه هم نه ده لیدلې په سترګو باندې اورې لږ خو نو هغه بیا هم وړي بړستن یې راغورځولي دي دا دیوال یې وغورځو هغه پلده چې هغې له قسم راواخېسته نو بیا هغه پلده مو شو کولو په دغه زړه کوټه ده په دغې م ننوتي وو پکې ګرځېدل هغوی د کوټې نه یو جاجر دغه د موبیلونو دا جاجرې وړي دي بس رانه راوتلو خو بدماشۍ یې کولې او دیوال یې ورته پردې راله وشله له واله ګواښونه یې راپسې کول نو زمونږ کې خو ګناه نشته دی نو په څه خبره باندې یو کار خو وشي که نه نو خلک دا زیاتې ظلم بیا کوي نو ولې کوي نو ظلم زیاتې زمونږ سره دوی ولې کوي په څه خبرې کوي په دې ما پسې بیا قسم قرآن مې پسې راواغسته په هغې دې ووتل نه وتل ډېرې بدماشۍ یې راباندې کولې نو بیا دغه پردې راوشلولې بیا چې څنګه وته دغه دیوال یې راوران کو او ډېرې خبرې وکړلې هغوی زیاته کړه چې مخالفین زموږ د کور مخې ته ګند اچولې دي او په ګنډيري چوکۍ کې د دوی خلاف موږ ډېر درخواستونه خم جمع کړل خو ولې په هغې تر دې دمه هیڅ عمل ونه شو هغوی د اعلی چارواکو نه پرزور مطالبه وکړله چې د تنګي پولیس زموږ کومه بېعزتي کړې ده موږ ته دې د هغې انصاف میلو شي او په دې تنازع کې دې انکوایري وکړي شي د تنګي پولیس ایسچو مسعود خان په خپل موقف کې ویل چې د دوی خلاف زموږ سره 2 FIR موجود دي او یو تن پکې مپرور خوم دی او په دې تنازع کې د دوی سره مونږ ذاتیات نه بلکې صحیح قانوني کاروي کړې ده او د دوی ټول الزامات بی بنیاد دي د کیمرامین اسد علي سره محمد صدیق هډ شیخ سردار کلی تحصیلی تنگي